بسم الله الرحمن الرحیم. بیت الله مې نوم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یم، ټیچر یم او نن چې کوم دی نو فرایډ یم. سید الایام دې ته وایي، د ورځو سردار ورځ، ډېره ښایسته ښکلې ورځ وه. ثناءالله صاحب او عبدالله صاحب ویل چې راځئ ځو هغه هوښیارۍ چې زموږ دی باطل ټورسټ سپاټ دی، لاړ به شو، فش مې انجوای مې انټرټینمنټ به وکړو او فن او مذاق به وکړو. ما بس ټیک دی رالو. نو زما تاسو ته دا میسج دی چې په خپلو بچو باندې ایجوکیشن حاصل کړئ او ښه های کوالیفاید کړئ، نو چې ښه تعلیم او تربیت یې تاسو وکړئ نو هغو کې به د مور او پلار حق وي، د ورور او خور به وي، ګاونډي د رشته دار به وي، یو ښه انسان به د معاشرې به یو ښه انسان وي، تاسو به پرې خوشحاله یئ. او د مغرب یاره دې خلیجي ممالکو دا ویزې ورله مه کوئ، دا ماشومان دي، دا تاسو په دې عمر کې مسافرۍ ته واردوئ، دغه سختو ته یې مخامخ کوئ نو د هغې بیا زړه وټکېږي او د دنیا نه زړه تور شي او مطلب بیا ستاسو هم قدر او عزت نه کوي، د چا هم نه کوي. بله خبره دا ده چې زمونږ پاکستان کې په خیبر او کراچۍ باندې چې څومره ګورمنټ سکولونه دي نو ښه های کوالیفاید ټیچران دي پکې، ایم فیل پی ایچ ډي والا پکې هم اوس راغلي دي کنه جي. نو دا نیو ایډمیشن شروع دي، خپل بچي په ګورمنټ سکولونو کې داخل کړه او د هغو مستقبل چې کوم دی هغه روښانه کوي. علم رڼا ده، علم د خدای صفت دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به باره کې وایي چې حسن یوسف د مې سایدی بیضا داري آنچه خبا همدارت تو تنها داري. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کې ټول صفات څومره چې په تېر شوي پیغمبرانو کې خو هغې به ویله غونډې معجزې ورسره د هغې څه واضح، خو هغه به ویل انما بعثت معلما، میں آپ کے لیے معلم بنا کر بھیجا. نو علم حاصلول پکار دي هر انسان لره چې هغه پرې د الله د رسول قرآن او حدیث او د دې انسانیت چې څومره دی ټول حقونه وپېژني او د هغو مستقبل روښانه شي.